اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ګورئ معززو سامعینو او طلبای عزوامو، منګ او تاسو د میراثو یو شرعي ضابطه کې د الله په فضل او کرم سره نن شروع کوو. دغه شرعي ضابطه یا څوک ورته چیلنج د میراثو وایي، دا ملک بشیر احمد بګوي حفظه الله جوړ کړی، د هغې ایجاد دی. ابتدا کې به په دې ځینې علماو بعضې اعتراضات کول، خو بیا چې کله هغې تحقیق وکړه علماو او پلټنه یې وکړه، نو هغه اعتراضات یې بیا پرېښودل، نو ټولو علماو خوښ کړه. لله الحمد، یعنی ډیر کم شیوخ یا علما به د دې نه پاتې وي چې دا ضابطه یې نه وي زده کړي. اکثر علما او مشایخو دا زده کړه، او دا دومره یو بهترینه ضابطه ده چې زمونږ د تجربې مطابق دا ضابطه چې کوم طالب العلم زده کړي او چا زده کړې ده، نو سراجي چې په میراثو کې یو مشهور او معروفه کتاب دی، په مدارسو کې د هغې تدریس کیږي، هغه طالبان وایي هغه ډیره زیاته اسانه شي، ورته دومره اسانه شي چې بیا په ډیر اسانۍ سره طالب العلم کولی شي چې مسئله جوړه کړي او یو مسئله حل کړي. یو سوال ورته راشي نو دی حل کړي. تقریبا په دې کې بعد د زرګونو مسایلو اجرا تاسو ته مخې ته راځي. یعنی که زه دا ووایم چې 10,000 مسایل په دې ضابطه کې اجرا د دې مخې ته راځي، نو دا به کمه وي، بلکې د دې نه هم ډېر هغه مسایل دي چې د هغې اجرا انشاءالله تاسو به عملي وینئ چې دا مخې ته راځي او هغه مسایل پکې حل و فصل ګرځي د الله په فضل و کرم باندې. په دې کې معززو طلباو یو څو خبرې مخکې زده کول پکار دي. د مقدمې په شکل باندې تاسو اول دا خبره زده کئ چې دغه ضابطه موږ او تاسو د ملک بشیر احمد بګوي حفظه الله چې مخې ته ده مخامخ، دا هره مسئله د 40 نه شروع کوي، هره مسئله د 40 نه. نو یو اعتراض به د ځینې علماو مخکې دا و چې یاره سراجي کې خو هره مسئله د 40 نه شروع کیږي. هلته برته انشاءالله بیا راشي که جون وفا وکړه چې سراجي ملا صاحب کوم اصول بیانوي د مسئلې د جوړولو، هغه یقینا هره مسئله د 40 نه نه وي، بعضې د 6 نه وي، بعضې به چې دی نو د 12 نه وي، بعضې چې دی نو هغه به د 40 نه وي، بعضې به مسئله د 3 نه راشي، پکې 3 نه به جوړېږي. خو به هر حال بعضې مسئله به هلته د 2 نه جوړېږي. هغې خپل اصول بیان کړي، یا به انشاءالله په تفصیل سره په سراجي کې راشي که جون وفا وکړه. نو دا به زده کوي اوله خبره چې هره مسئله دی د 40 نه شروع کوي، هره مسئله دی د 40 نه جوړوي، بیا خپله د هغې د 40 په رڼا کې چې دی هر وارث ته خپله حصه جوړوي چې څوک یې اخلي. اوس دویم نمبر خبره داسې زده کوي، دلته به موږ او تاسو ته یو خبره راځي چې شته نشته، یا دویم تعبیر ژوندی مړی. دا یو په دې ضابطه کې موږ او تاسو ته مثلا په دې اول نمبر د ذوی الفروضو کې دی اولاد شته نشته، نو دا د شته علامه دی داسې ورکوي، ګوره دا به یاد ساتئ، یعنی د ژوند داسې
څوک ورته یس وایي او چې مړي یا د نشته د عدم علامه داسې ورکوي. دا یوه خبره. دریم نمبر خبره د اولاد وضاحت. دلته به تاسو ته په دې ضابطه کې راځي اولاد شته یا نشته دغې علامه مو کتله. شته دا برنۍ علامه، د نشته دا علامه، یا دا د ژوند علامه او دا د مرګ علامه. اوس اولاد اطلاق په چا کیږي؟ اول نمبر اولاد اطلاق کیږي په زوی. دویم نمبر اطلاق کیږي په لور. دریم نمبر د زوی زوی. دریم نمبر د زوی لور. څلورم نمبر د زوی زوی. پنځم نمبر د زوی لور. بیا دلته یوه خبره یاد ساتي، که داسې مثلا راغی د زوی لور، د دې نه اخوا د دې لور په حواله باندې اخوا ته نور اطلاق نشته د اولاد. خو که داسې راغله په حواله د زوی باندې د زوی لږې نور موږده که د زوی بالفرض که داسې راغی نو بیا به هم د اولاد اطلاق پې باندې کیږي. یعنی بعضې وخت کې طالب ته یو سوال څوک داسې ولیکي مغالطه ورکوي نو هغه خو نه یې اورېدلي وایي چې ولا دې ته اولاد نشي ویلی. بله خبره دلته به ګلانو تاسو ته یو خبره مخې ته راځي د زیادت، یعنی داسې یو نه زیات، د یو نه زیات، د دې به څه علامه وي؟ چونکې دا خو ضابطه دلته اختصاري، نو داسې به یو لیکلی دلته داسې او داسې به ورته علامه ورکړي. د دې معنا دا ده چې د یو نه زیات. کله کله به دلته تاسو ته داسې خبره راځي دوه د دوو نه زیات، نو ګوره داسې به وي دوه، داسې علامه به یې ورکړي. نو د دې مطلب دا چې دوه نه زیات، د دې مطلب دا چې یو نه زیات. ورسېدی په دې خبره؟ بله خبره ګلانو دلته راځي اخوه. په دې باندې ځان پوه کړئ. اخوه چا ته ویلی شي؟ اخوه دوه یا د دوو نه بره، لکه مخکې موږ دلته علامه ولیکله که نه، دوه یا د دوو نه بره، دا علامه چې موږ دلته ولیکله دوه د دوو نه بره افراد، دا علاوه د لحاظ د نر او د ښځې نه، علاوه د لحاظ د نر او د ښځې نه، د جملې د حقی علی اخیافي ورور خور. په خبره پوه شوئ؟ یا لکه پوه شوئ په دې خبره؟ مطلب دا دی چې دوه یا د دوو نه بره، لحاظ د ښځې او نر پکې نشته چې دا دوه یا د دوو نه بره نر دی که ښځه، که نري که ښځې او که ګډوډ نر او ښځه، د جملې د حقی د علی د اخیافي نه راشي نو دې ته اخوه ویلی شي. اوس دا خبره زده کړه په دې مقام کې چې حقی دا مخفف د حقیقي نه دی. سراجي ملا صاحب تعبیر یا نور میراث کتابونه دې ته اعیاني وایي. دې ته څه شی وایي؟ اعیاني یوه خبره ده. نو حقی دا مخفف د حقیقي نه، علی مخفف د علاتی نه. پیږي؟ حقیقي رور خور څه ته وایي؟ دا به زده کړي. لنډ چې زده کوئ، حقیقي رور خور چې پلار او مور کې دواړه شریک وي. لکه مثلا یو سړی دی د هغه نوم دی زید، د هغې بیبي ده فاطمه. اوس د دغې فاطمې نه چې د زید ښځه ده په نکاح کې ده، لور پیدا شوه، بلې زوی پیدا شو، نو دا خپل منځ کې اخوه دي، مور کې هم شریک دي، د اولاد پلار کې هم شریک دي. علاتی دې ته ویلی شي چې پلار کې شرکت وي په مور کې نه وي. مثلا دا زید یو بله ښځه وکړه، فاطمې نه غیر یو بله ښځه یې وکړه، نجیبه یې نوم دی مثلا،
اوس د نجیبې اولاد د فاطمې اولاد پلار خو یو دی مورګانې جدا دي نو دا خپل منځ کې علاتی ورونه یا خویندې کېږي که خویندې علاتی خویندې که ورونه علاتی ورونه. دریم نمبر وضاحت د اخیافي چې په مور کې شریک وي پلار کې جدا وي. اسنګه فاطمه مخکې ګوره موږ مثال کې پیش کړو فاطمه نکاح کړې د زید سره دا زید مړ شو یې طلاق ورکړ دی فاطمه ته نو د زید نه خو هم اولادو د فاطمه اوس بل خاوند دی وکړه بل چا سره نکاح وکړه د هغې نه اولاد پیدا شو نو ګوره دا وروسته چې د بل خاوند نه اولاد پیدا دی دا هم د فاطمې نه پیدا خو پلار جدا دی او مخکې چې اولاد و هغه هم د فاطمې نه پیدا دی خو پلار جدا دی نو دا خپل منځ کې علاتی اخیافي رونه یا که خویندې نو اخیافي خویندې ورسېدې دا به موږ او تاسو ته ګلانو په دې ضابطه کې دغه څو اصطلاحات مخې ته راځي د الله په فضل و کرم باندې دا به تاسو زده کوي او انشاء الله د نن ورځې نه پس نن د یکشنبې ورځ ده یکشنبې ورځ ده دې نه پس به انشاء الله د دې ضابطې روزانه درس کیږي او ورسره به بیا د دې نه بعد کې د سراجي درس چې دی هغه هم کوو څنګه تاسو ویلي او انشاءالله چې دغه درسونه به مکمل منظم په دغه طریقه د دغه صفحې نه زمونږ نشریږي نو دوستانو ملګرو علماو طلباو عوامو خواصو ته دا اپیل دی چې موږ سره په دغه نشر و اشاعت کې مرسته وکړي او چې ټول مسلمانان یا ډیر علما ډیر طلبا چې غواړي استفاده وکړي د هغې نه مستفید شي او باخبره شي نو په دغه کې مرسته او همکاري د ټولو ورونو نه غواړو الله دې موږ او تاسو ټول د اسلام او د دین په لار کې مستفید